مسلو کی یو مسله د زهار ده او نن سبا زیات عام کیږي خلک په خبرو کې د دې اقرار کوي او دا وایي مسله د زهار دې ته ویل شي لکه یو کس خپل کور والا ته یا بیبي ته وایي چې انت علیا کظهر امي یا انت علیا کامي وغیرہ یا چې تو په ما باندې داسې لکه زما مور چې څنګه ده یا هغه محرمات مؤبده چې ستویل شي هغه محرمات هغه زنانه چې د هغې سره د انسان د همیشه دپاره نکاح نه کېږي د کومې زنانه سره چې د انسان د همیشه دپاره نکاح نه کېږي او دې د خپلې ښځې تشبیه د هغه زنانه سره ورکړي لکه لور شوه نوسۍ شوه یا خور شوه مور شوه دې دغه د ښځې مثال د دې سره ورکړي چې ته په ما داسې یې لکه زما خور یا ته داسې یې په ما باندې لکه زما مور یا د هغې هغه اندامونه چې هغه اندام مستوره وي چې د هغې ستر د نږدې کس نه لازم دی د هغې د شرمګاه مثال ورکړي د خپلې ښځې د هغې سره یا د ټول بدن مثال ورکړي د هغې سره یا د داسې اندام مثال ورکړي چې د هغې نه خلک ټول بدن اخلي وایي دا دی په ما داسې دی لکه زما مور نو دې ته مسله د زهار دی بیا دې کې مسله دا ده چې ده به کله ناکله انسان داسې و چې مثال په ډول زړه کې دی چې ته داسې ښکلې یا داسې عزتمنده یې په ما باندې لکه زما مور چې عزتمنده ده یا ښکلې ده وغیره او کله انسان په زړه کې دی چې دا په ما باندې په دې سره حرامه شوه او ته په ما حرامه یې داسې لکه زما مور چې د جداوالي نیت پکې یاوي او یا دغه شان وایي چې ته په ما باندې زما د مور په شان یې نو په دې ټولو صورتونو کې په دغه کې چې د عزت دپاره وي یا د حسن دپاره وي هغې کې خو څه نشته بیا هم د اجتناب پکار ځان بچ کول پکار خو په دې نورو صورتونو کې چې کله انسان داسې خبره وکړله چې ته زما د مور په شان یې او ته زما د خور په شان یې او ته زما د لور په شان یې نو اسلام درته وایي چې دا خبره دې ټیک نه ده او خبره تا غلطه کړې ده زنانه خو غلطه نه ده کړې نو لهذا سزا به تا ته میلاویږي اوس ځکه اسلام داسې دین نه دی چې بس تا سړه غواړي بس تا هغه وایي اسلام دا چې ته ژوند تیرې خبره کې د دې دپاره خپل احکامات خلکو ته ووایه لکه دا کار د غلطو که ولې دې وکړو مشر راته ووایي هلکه دا خبره دې غلطه وکړله وایي مشر راته ووایي هلکه د خدای نه نه یېرېږي د مشر نه ډېر یېرېږي هلکه دا شر دې ولې جوړ کړ دا مسلمان دی ولې چې دی تباه و برباد کړ نو ویجی دا خو بس ما ته حکم و دا خو ما ته مشر وویو دا خو زما د پلار وویو دا زما خدای پاک څه وایي ستا په مخ کې ستا د مشر نه د خدای پاک درجه اوچته نه ده هغه خو ستا رب دی الله ربنا وربکم ورب آبائکم الله زمونږ او ستاسو رب دی ستا د پلار نیکونو رب دی د دې ټول کائنات رب ته د خپل مشر نه ډېر یېرېږي او د خدای نه نه یېرېږي د خپل پلار نه ډېر یېرېږي د الله نه نه یېرېږي نو د دې وجې
ګاډې وړې خبرې باندې خبرې په اختیار. نو اوس چې کله د داوی الله رب العزت فرمایي د قرآن کې الله رب العزت د 28مې سپارې شروع چې کوي نو هغه په دغه کوي. یوه زنانه وه خوله بنت ثعلبه رضی الله تعالی عنها، او په صحابو کې یو صحابي عباده بن صامت خزرجي رضی الله تعالی عنه، دو دغه زنانه سره وخت تېرېدو نو په خبرو کې د خولې نه ورته وختل، یو ورځ یې ورته ووي پس خفه شوتې دی، وایي ته په ما داسې یې انت علی که ظهر امي لکه زما د مور شه. نو چې انسان دا قسم الفاظ ووایي نو جاهلیت کې به دا مسله وه د اسلام نه وړاندې چې چا به خپلې ښځې ته دا وایي چې ته داسې لکه زما مور، یا ستا سټ داسې دی، یا ستا خېټه داسې ده، یا د شا داسې ده لکه زما مور، نو هغه به پې د عمره حرامه شو، هغه به بیا د نه شوه کول. اسلام چې کله راغی د جاهلیت رسم و رواجونو غلطې مسلې ختمې کړو. یو مسله دا د وړاندې نه لا داسې را روانه وه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه زنانه راله خوله بنت ثعلبه رضی الله تعالی عنها، او دغه خوله رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا سودا ملګری پلانکي صحابي دو ما ته داسې قسم الفاظ وي د دې څه مسله ده؟ نو چونکې لا نوی حکم نه و راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته زړه کومه مسله چلېده چې بس ما ته خو داسې ښکاري چې ته جدا یې د دې نه. نو د دې بچي و او هغه لا واړه دې ډېر خفه وه، دې ورته وي داسې کار دی چې ټول عمر یې زما وخوړه، عمر را باندې تېر شو، نو اوس یې راته دا ووي زما د ژوند هغه خواږه یې وخوړل، او اوس خو زما بچي په داسې ډګر او په داسې مقام او په داسې حساب ولاړ دي که چېرته زه د ده نه جدا شم او دا بچي ځان سره والم نو بچو له به ګټه مټه خو زه کولی نه شم، نو د لوږې تندې به خراب شي، او که ده ته یې پرېږدم نو تربیت به یې څوک کوي؟ تربیت به یې پاتې شي. په دواړو کې زما بچي چې دي نو هغه خرابېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ما ته حکم نه دی راغلی، نو بس هغه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. دی دا خبرې کولو سیدنا عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زه موجود وم چې کله دې زنانه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې کولې. الله د هغې تذکره کوي، الله وایي قد سمع الله، یقینا اورېدلې دی الله تعالی، اورېد الله تعالی قول التي خبرې د هغه زنانه تجادلک، تو مجادله په اصل کې جګړې ته ویل شي، خو ځای نه ځای ته به ګورو چې کوم ځای کې د چا سره بحث شروع دی او څه مسله. دلته ترې مراد دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې کولې، مباحثې کولې، چې دی یې ورته وایي چې بس ما ته دا حکم نه راغلی، ورته وایي چې دا خو زما د ژوند خواږه وخوړلو، زما واړه واړه بچي دي وغیره. نو دا ځای مونږ چې وایي چې هلته کې به د هغه ځای سپېشلیسټ لبل په تفسیر کې به مفسر لري، دغه شان چې دی نو په حروفو کې یا چې دی نو په هغې کې به ادب لري، په ټکو کې دغه شان په هره مسله کې به د هغې سپېشلیسټ لري. تجادلک چې مباحثې کولې تا سره، خبرې کولې تا سره فی زوجها د خپل خاوند په باره کې، وتشتکی الی الله، او خپل شکایت یې الله ته. بس دا چې کله مایوسه شوه دا وایي چې بس زه به خپل دغه عرض الله ته کوم، الله به شکایت خپل وکړم، او روانه شوه. الله تعالی وایي والله یسمع تحاورکما، الله رب العزت ستاسو په مابین کې چې کومې خبرې وي ستاسو دا گفتگو او وغیره دا الله اورېدو دې ته قسم. ان الله سمیع بصیر، یقینا الله تعالی اوریدونکی او لیدونکی. نو اوس مسله وی الله رب العزت چې کله چې داسې الفاظ استعمال کړو الله اوس مسله وی، الله وی الذین یظاهرون منکم من نسائهم، هغه کسان یظاهرون
چې زهار معنا خپل خزي دی وی لکه خلک وي په جګړه ویره کدا کار مې دا شو کو نو زه به د خپل خزه مور ساتم زه به دا مور ساتم و دغه ورته ستاره خزه پکې ولې یاري ته دا خدای نه لري او بیا خدای شتم مونږ د مسالې راځي مونږ ته پته راځي خلک مسلو کوي کدا کار وکړو دا قران لا سلاس کې موږ له مسلې راغلي د دې معاشري راغلي د دې کلو راغلي دي خپل بچو ته ویلي کدا کار دی وکړو نو استا مور به ما چې دی استا مور به ما خپل خور ساتلی که چرته دا کار او مکه خزه بیا ساتي مکه خزه مثلا دې کې جګړو کې خزه ولې راغلي دا د کار به غیرت کې ته خزه په جګړه کې راغلي بړوای خزه ولې یې په جګړه الله وی هغه کسان ساتونه چې زهارو کې د خپل زنانو سره منکم تاسو نه دین مفسرین او فقها یو څو معنی یو چې منکم تاسو نه نو ایمان وایي د کافر سره د زهار مسله نشته او بعد وی یا د منکم نه هغه چې تاسو ماته توسي کې تاسو بالاګو کې کم کافرانو سي کې د ایمان دا مسله یې میان وایي او د سالونه من نسائهم د خپل زنانو سره نو ما هم امهاتهم دا د دې مې نه ګرځي الله وایي که یو سړی ډیر وي په معاشره کې تاسو لیدلی کنه او یا لکه پلانکی مې خور ګرځولې ده او پلانکی مې د نکاح ور دی او دا مې د نکاح پلان دی او پلانکی ته مې رور ویلی پلانکی ته مې لور ویلی د چا ستا په ویلو باندې څوک لور کېږي نه ستا په ویلو باندې څوک خور کېږي نه ستا په ویلو باندې ستا څوک لور کېږي نه الله چې ورته وایي چې دا ستا لور ده الله چې ورته وایي چې دا ستا مور ده الله رب العزت چې وایي چې دا طلاق ده الله رب العزت چې وایي چې دا زهار دی الله رب دا مسله ده نو الله رب العزت او فرمایل ان امهن امهاتهم الا الله ولدنهم ندی دا ستاسو میندې هغه دي چې تاسو زیږولي ته دې پیدا شوي هغه ستا مور ده بیا که رضایي مور ورسره وایي نو هغې ته هم د پیو مور ویل شي حقیقي مور خو نه نو ندی مګر هغه چې تاسو یې زیږولي دا ستا مور ده الله رب العزت فرمایي ستا په خبرو ستا ښځه ستا مور کېږي نه په مسله پوه شوې که ستا په خبرو ستا ښځه ستا خور کېږي نه تا په خبرو ستا ښځه ستا لور کېږي نه دا یو مثال په مسله باندې لکه او نه کوي تاسو داسې بالکل ګر برناس یا سړی ګرمي په هېڅ هم نه پوهېږي اکثر سړی ځان سره شکي چې اجازت څه لګیا وي دا به څه ونې لګیا په ټکي هم نه پوهېږي ځکه چې تاسو داسې ناست سړی وایي ته بس زه په هېڅ هم نه پوهېږي جواب ما به هېڅ هم نه نو سړی وایي بس هسې لګیا ما وایي بس او زه جمعه کوشش کوم چې نوې یو مسله دا شي چې په معاشره کې چلېږي چې په هغې پوه شي دا اوس داسې مسله ده هم طور چلېږي په معاشره کې خلک وایي او بل ته دا ما به ښځه خور ساتلي او ما به لور ساتلي او ما به مور ساتلي او تاسو داسې نیغ نه کړو سړی په هېڅ هم پوه نه شو ان امهاتهم الا الله ولدنهم الله وی وانهم ليقولون منکرا دا دی اسی یو خراب خبره کوي اسی ناشنا وي اسی بے علم او بے سند او بے دین خبره کوي اسی بس یو خبره ده من القول وزور دا خبرونو دروغ خبره ده الله رب العزت فرمای دروغ وي چورلټ دروغ وي بیا الله فرمای وان الله لعفو غفور او بالفرض کده توبه واسه دې خبرې نه پښایو رستو شو نو الله بخنه کوي بخنه ورکون کړي کنه الله ورته معافي وکي او الله ورته بخنه وکي څه مطلب اوس یو کس خپل کور والا تداوی الله نو ساتي چې ته په ما داسې لکه زما مور ته داسې لکه زما خور ته داسې لکه زما لور او دا چې کله ووي نو دته سوچ راغی چې غون خو مې وخوړه یا په جګړه کې چا ته ووي چې ښځه به مې داسې ساتلي او دا واغه چې کله ذهن ته خبره راغله نو الله وایي د واپسې لار درته شته یو د جاهلیت زمانه وه د واپسې لار به هغې نه پرېښوده بلکل نه وه خو دلته درته کې شته دا طلاقه نه ده جدا لا نه ده بس اوس که ته دې نه خواله ځې نو چونکې جرم تا کړی دی ښځې خو جرم نه دی کړی سړی کړی دی
خبره ده کړې دا او دا خزي زهار کیږي نه که خزه ډیر وي خاوند ته چې ته زما ضرور پشان یا د پلار پشان یا د ارچا پشان د خزي خبره د سړی خبره څنګه چې پتا لا کې د سړی خبره چلیږي د کشان پدې نو اول په غلام آزاده ورپسې الله فرمایي بداياتن والذین یظاهرون من نساء ثم يعود لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا ګوتې باندې ورولې خواله باندې ورځي بابا خلک وي دا د خور په شان د بیا ور سر لګي ایزار ته دا قران میلاس کې د منګ د دې علاقو مسلې راځي د بل ځای نه یادوم د بل ځای خبرې نه کوم الله وی خواله باندې ورځي نزدېکت باندې کې تر سوچ د غلام نه آزاد کړي او نن سبا خو مسلمانان خپل غلامان دي تاسو ته پته ده غلام پښتن دویم سټپ سره که چرته غلام نه وي په معاشره کې نو الله رب العزت فرمایي که چرته غلام نه وي نو بیا وسکه دغه کې ورپسې ځای کوم تو اعوذ نبی والله بما تعملون خبير الله درته په دې سره आवाज او نصیحت کوي الله تعالی تاسو چې څه کوي په خبردار دي څه دي چې ویلي الله به خبردار دي بیا الله فرمایي فمن لم یجد که چا دا غلام نه مونته نو فصيام شهرين متتابعين بیا به 2 میاشتې روجي نیسي خدا سي روجا که یو روجه پکې وخوړله د بیماری د وجې او که قصدن وخوړو که په خطا یې وخوړله چې ماته شوتې نو دا روجي به بیا شپېته په شپېته د سره فصيام شهرين متتابعين 2 میاشتې روجي بنيسي او پرله پسې بنيسي یو ورځ هم پکې نه خطا کوي دا دوم دا داسې داستان خبرې نه دا مونږ چې بس سموي بس وایو سموي هغه وایو نو چې کله چې اخر ته دا وی بیا دغه خبره وکړه دا ګډه وډه نو الله رب العزت فرمایي ودا څنګه دې سره هم کې د ګولې من قبل ان يتماسا مخکې د دینه چې دا مسک یا نزدېکتو کې د شپې تو ورځو کې یو ورځ د شپې ور نږدې شو بیا هم روجي د سره شو دا مې روجي چې کمی دی کې سړی د شپې کورواله کې هیڅ مسله ورته دې کې بیا روجي نه دا چې تو ورته وې دا نه دوی شو سره شپې ته روجي ونیس نو بس بیا حرامو کې لګي بیا وير دا بچي هم مرغوټ تلاسا چې مرغوټ ته چر باندې ټوپونه وې د سړی زوی نه تا چې هغه په حرامو باندې هغه ته پته داشته مفتی ضروري ها سے ابراهيم الله غوي بیماله یو مسله را ده طلاق چې خپل خزله طلاق ورکړ مورته مسله حل کړه چې دا خدا سي وغیرہ بس تا درې کانی ویلې دی طلاق شو وغیرہ بس ټیک مسله کراچي و هغه زمانه مسله واشته بس بیا خو د خلکو خپل کاری کورې نو ویلې وغیرہ الفاظ خبر ویلو وخت تیر شو داغه بچی شو چې بچی شو دی وې خیر بیا داسې وتونو یو لوی شو الحدیث ته یو لوی ادارې راغلو هغه په غلار باندې روان وې موږ ور سره وګیر چا پیرا وې اکه معشوم هغه چا چې خزله طلاق ورکړو هغه ته پته نه و یعنی کور ول ته خامخ هغه غریب کور یې ته سلغی نو هغه د هغه زینا هغه لوی غیر چا پیرا دومره خلک مخلوق ور بسراوند هغه شیخ سپ ته کنځلی وکړو ډېر ناروا کنځلی وکړو وی شخصیت بیا خو ملمو مونږ دغه مخکم څنګه شوې هغه مورا سو خیر و چې واپس زاغوري دم نه وړو ورته وی چې شیخ صاحب خورا روان دی او تا پسې را روان بس هغه خیر منډه او کوړه ځانو را سوري ما دروازه وډه بوله فلاره نو مفتی صاحب بیا مفتی صاحب هغه خدای ناشنا جرأت ورکړ وی ما ورشاته ودرې ما الله کور والا ته وی چې تا ته پته را او دې ماشوم ته دی ویلي کنه وی ما ته وی چې څه موته چې د ماشوم ته دی وایا دا د چې دا کنځلې کیو په دې دومره لوی خلکو کې لوی شخصیت ته کنځلې وکړي نو دته ګناه نشته دته پته نشته او د دې مسله ما سو کله مخکې حل کړی دا خاون نه بیا تاسو کا دې حلال نه دی پیدا حرامي پیدا ځکه کنځلې دا غنه بیا تاسو کا چې کله راشي نو دا د خلکو غلطی د کور به کور والا ناس ته خضره نه به عزتمند به پاک بي به داغي بچا پړونی بار نه لیدل داغي بچا وختم بار نه لیدل او دی په روډ ولاړ یو خلکو ته وې زما خزه به زما خوري ته ولې ستا کور ولا غریب خو کور نه ستاره ستا د عزت خیال ساتي ستا د جامع خیال ساتي
ستا عزت یې تار تار نه کو. حدیث کې راځي چې کومه زنانه د خپل عزت خیال ساتي د هغې درجې د جهاد برابر ګرځولې ده، هغه ستا د عزت خیال ساتي او ته په چوک باندې د هغې عزت نیلام کې. موږ ته داسې په ګاڼه کې خلک چې دي نو درې طلاقې اچولي بیا یې مسله راوړې ده او کور والا ته اوس هم پته نشته. موږ دا زموږ ورسره ژوند دی، دا مسلې راځي، دا ځکه درته وایو لږ احتیاط پکار. نو الله رب العزت فرمایي که چېرته دا غلام نشي ازادولی یا وینه لکه نن سبا نشته نو بیا به 2 میاشتې روجې نیسي، او که چېرته دغه طاقت نه وي روجې نشي نیسلی، شیخ پانی دی ډېر بوډا دی یا داسې بیمار دی د خلکو د ګردو مسلې وغیره چې نشي نیسلی، یو یې چې نیسي نه بیا له خبره چې نشي نیسلی، نو بیا به چې دې 15 مسکینانو له روټۍ ورکوي. 2 ټیمه روټۍ د شریعت کې ده، 3 مرتضی په لګوي 2 ټیمه روټۍ به ورکوي 15 مسکینانو. نو حساب ولګوه او بیا د دې هغه د جرمانې روټۍ ده نو دا ټول په یو ځای نشي ورکولی، دا به ځان له یو بنده له ورکوي، که په یو ورځ بیله ورځې ورکوي، په یو ورځ چې ورکوي ځان له به ورکوي، که په بیله ورځې ورکوي بیا یو کس له ورکولی شي چې سم زور درکړي چې ته بیا داسې ګډه وډه خبره نه کړي. نو د دې وجې د خبرو کې احتیاط پکار دی، د داسې خبرې نه ځان ساتل. دې ته مسله د زهار وایي، په دې مستقل بابونه دي، دغه مولانا ناستې نورو نه تپوسو کې ده مستقل په دې کې غټ بابونه دي، بیا حدیث پې راغلي، دا قرآن دا مستقل ده، چې د ترجمې والا قرآن راوالی هم بیا چې دی وپېژنې. لومبني آیاتونه د سورة المجادلې مکمل په دې وضاحت دی چې بای چا وی خپل کور والا ته هغه د محرمات معبده سره تشبیه هغه ورکړه چې ته زما د مور په شان، ته زما د خور په شان یو، د پکې د حرمت نیت یا د حراموالي هغه بیا ځان له خبرې. خو زمونږ عام طور بس دا دی چې دا د دې لپاره تشبیه ورکوي، د دې لپاره چې مطلب دا څنګه په ما مور حرامه ده یا څنګه زما مور ده نو دقه شان به په ما باندې داخل دی. عوام په دې نه پوهېږي چې زه د عزت دپاره یم، د عزت دپاره خو به ته کور عزت دپاره څوک په بازار کې نه وي، خو چې تا سره کور ته به ورته وویل په کور کې ورته ستا په تندي 12 بجې ایسه د سړیتوب خبره نه. نو د دې وجې د داسې قسمه الفاظو نه ځان ساتل پکار دي چې ته کور والا ته ووایې چې بهی ته زما باندې داسې لکه زما مور او زما خور او زما پلانکي، نو د هغه چې داسې قسمه ګډوډ الفاظ استعمال کړي، د حرمت اراده لري پکې یا د بالکل د جدایۍ اراده یې پکې، او که داسې د چا د خولې نه ووته نو بیا یې ډایرکټ چې دی د هغې تپوس پکار وي، دارالافتا ته تلل پکار وي، د هر څه دپاره خپل ځایونه ځان سره لږ غم پیدا کول پکار وي، دارالافتا ته تلل پکار وي. او داسې خلک هم شته، خدای شته ټول خراب نه دي، دلته یو کس الفاظ ویل راغی یا مسله ولا نور علما هم خل کړی وه، بیا مال هم راغی مور ته مسله درته یې ټیک کړې ده، همدکه شان ده طلاقه نه ده وغیره. خو دومره چې داسې هم خلک شته کني ینګ هلکو د خلکو سره او ښه داسې ټیټ نوکر هم دی د غم دی، خو چې خلکو سره غم وي، بعضې خلکو سره د دین غم وي، خدای شته وی چې نه بیا مو ځو دارالافتا ته، بیا لاړ حقانیې ته ما سره، او هلته بیا مفتیانو ته مسله هلته وړاندې کړه، ایم ورته وی چې نه طلاقه نه. نو احتیاط لږ پکار په الفاظو کې ښه، داسې نه ویل پکار چې ته کور والا د کور ناسته یو ته خلکو ته وی چې زما ښځه به په ما مور وي یا به خور وي یا به دا قسم الفاظ نه استعمالول پکار دي، نه ځان ساتل پکار دي. الله رب العزت دې موږ له پوهه راکړي، او دې سره د دې نه علاوه د نور څیزونو کې احتیاط پکار دی. د هر څوک ځان له چې دی زنانو ځان له بلا رونه کتلي، سړي ځان له بلا لوریانې کتلي، د کشان ښځو ځان له پته نه لګي، داسې بلا کیسې نو دا مې زوی دی او دا مې پلانکې دی او دا مې ډنګرې دی، نو داسې نه یې پکار. دا ستا په خوله باندې الله رب العزت وایي ستا زوی کېږي نه، بلکې دا تا د دروغ خبره وکړه. الله رب العزت فرمایي دا وایي دا ستا زوی کېږي نه، تا دروغ ووایي، نو د دغه دروغو نه دې ځان وساتو. دا الله ناخوښه خبره ده. الله